ایکس ډي ای جي لور ده ریټایر ډي ای جي ظفر الله خان. د واده نه پس موږ تقریبا 16 سال یو ځای تیر کړل په اسلام آباد پېښور کلي. خو ریسنټلی بیا 4-5 کاله مخکې زما والد صاحب وفات شو او زما نه څه هلته جوب و نه څه دغه و چې زه هلته پاتې شوی وم. نو هغې نه پس ما دا فیل کړه، دا مې وګڼل چې یاره زه کلي ته شفت شم چې زموږ کومه اګریکلچر پروپرټي ده، کمرشل پروپرټي ده چې د هغې لوک افټر دپاره هېڅوک هم نه و. او زموږ والده چې و هغه چې تقریبا 75 سال عمر و، هغوی هم سپورټ یو پکار و چې دلته څوک وي اون ډیوټي 24 آور. نو هغې نه پس ما ته بیا داسې مسلې پېښې شوې چې زما وایف ووایي چې یاره زه خو تا سره په کلي کې نه اوسم او زه خپل لایف تا سره نه سپویل کېدل غواړم یا وټ ایور د هغې یو خپل کانسیپټ و، یو خپل ویژن و. ما ورته وی چې زه هلته په 6 مرلې فلیټ کې اوسم او دلته زه په 24 کنال کور کې اوسم، نو دا خو ما ته ډېر بهتر ښکاري. 10-15 نوکران نوکر هر څه شته، د خدای تعالی شکر دی. نو هغوی دې کې ما سره اګري نه شو او هغوی ووایي چې یاره دا خو زه دلته نه اوسم او ما معنې ته به ما سره اسلام آباد کې اوسې او په ما معنې خدای شته چې 1.5 کال هغې کې هم داسې تېر شو چې په ما باندې هغوی فیملي کوډ کې تنسیخ نکاح یو دعوه یې وکړه. نو د هغې بس بیا موږ مخنیوي به کوو، هغې کورټس ته به تلو او موږ به د هغې وکیله مو ونیو. هغه موږ خو په ریګولر بیسس باندې هغه خپل همت هم کوو. د هغې نه پس بیا دوی دا چلو کو ظفر الله خان چې ریونیو ډپارټ لکه هغوی وایي چې یاره دا جایداد د 50-200 کناله دا د دې حق مهر نور دا خبره نه کوي چې یاره دا لایف د دوی جوړ شي ټیک شي، خو دا خبره کوي چې دا مهر دی، حق مهر دی. ما ورته بالکل حق مهر دی، ما دې له ورکړی دی خو چې کله دا زما ښځې دا به ما سره اوسي، دا زما ښځه ده دا به اوسي هلته. نو بالکل زما نورم 150 جیرو ځمکه د هغې دی، هغه دې هم انجوی کوي دغه کوي. خو اوس وخت داسې راغی چې اوس زه نشم، زه د بل ډیسیژن باندې نشم تللی، ځکه دې خوا مې مور ده، دې خوا جایداد دی، دې خوا کمرشل پروپرټي، دې خوا ټیکسیز دي، دې خوا اګریکلچر پروپرټي دی چې هغه ما نه مس مینجمنټ کېږي. خو دې ځای پورې دا خبره خو ما وکړه. خو دې نه پس چې دی بیا دوی دا چلو کو چې په ریونیو کوډ کې هلته وایي چې دا د دې حق مهر دی او دونه کالي. بیا په ریونیو کوډ کې دوی دلته راغلل چې دا ځمکه زموږ په نوم ده خو زموږ په قبضه کې نه ده. نو ریونیو کوډ دې ته وایي چې دې کې زموږ د کمیشنر چې دی AC1 دی، AC2 دی، AC3 دی، ډپټي کمیشنر دی، بیا ایډیشنل کمیشنر دی، بیا د دې نه پس بیا زموږ SMBR دی. نو په دې کوډ کې چې دوی دعوه وکړه نو هلته یې دلته ویلي یاره دا ځمکه موږ سره زموږ په نوم ده خو زموږ په قبضه کې نه ده. نو هغې باندې ډسکشن یو نه بل ته واوړېد، د بل نه بل ته AC ته واوړېد، د بل نه بل ته واوړېد. خو هغه ټول هر څه هغوی په اصل او رسوخو او په انفلوینشل بیسس باندې هغه چیزونه وکړل، هغه ډیسیژنز وکړل چې هغه به بس موږ به چې یو درخواست یې ورکړو چې لکه د خدای ظالمانو دا ځمکه زما د ورور په قبضه کې ده. نو دلته راغی ټایټل اف ډسپیوټ. نو بیا د هایکورټ ته موږ یو آرډر راوړو چې یاره دا آرډر وګوره چې دا قبضه د بل په قبضه کې او دا حق مهر دی. نو دلته ټایټل اف ډسپیوټ راغی. نو هغه ټایټل اف ډسپیوټ چې دی هغه به ریونیو کوډ نه ډیسایډ کوي، اټ ویل شفټ اټ ټو سیول کوډ. سیول کوډ کې بیا موږ وایو چې یاره دا تاسو موږ ته سټې راکړئ یا څه وکړئ، هلته مو نه شو. سیشن جج سره بیا اوس هغه ریونیو هغې کې موږ ته ورور په ما دعوه وکړه چې دا جایداد خو زما سره په قبضه کې ټایټل اف ډسپیوټ کې هغه سیول جج موږ ته سټې موږ له راکړه.
هغې نه مخکې دوی دا کوشش و چې ریونیو کوډ باندې ایلیګلي دوی زمونږ هغه دخل یې رانه دغه کو لکه ریونیو کوډ کې زه وایم چې 3.5 لکه روپۍ حاصل دا غشتي خالد تحصیلدار هغه خلاف موږ انټي کرپشن چې او دا غیر او څوک دي حسیب څوک دی اي ډي سي سابق اي ډي سي 400 خبر کنه نو بل چې دی تحصیلدار په هغه وخت باندې چې کم تحصیلدار هغه 2.5 لکه روپۍ باندې خبره کړې وه او په لک روپۍ ولا ده ورکړي او لاندې دغه کې 10,000 15,000 اخوا دې خوا کې تقسیم شوي هغه سړی چې دی هغه چې څنګه دغه کړی دی آرډر یې کړی دی هغه بیا پروموټ شوی دی رجسټرار ته یا دا خالد دی او یا یو ایاز دی یو خالد دی دې دوانو کې یو کس چې دی نو دی په دې کې انوالو خو واټ ایور از اټ هغه دخل چې دی هغه لیګ لکه دوی یو قانوني پیټرن باندې هغه دخل مانا واغشتو هغې کې تقریبا 200 پولیس څلور تقریبا ګاډي مې لکه زه دغه یم بدماش یم مخرور یم یا دهشتګرد یم چې تا یادونه نو هغې کې یو د دغه ګاډي زمونږ ګیټ مخې ته مو ولاړو بګ تقریبا نو بیا وی خلکو ته وی دی خو دی وی لږ روزي وی واټ ایور از اټ نو هغه دخل ایلیګلي زمونږ نه وشو هغه بیا موږ هایرم چې کوم سینیر بورډ اف ممبر دی SMBR ورته وایي نو هغې کې موږ له تخمینه ولګېده چې یاره بس 9 لک روپۍ تاسو دې له د فصل ورکړي هغوی 9 لک داخلې کړي موږ هایر فارم ته لاړو SMBR ته نو چې SMBR کې هغه موږ داخل کړو هلته نه پیسټی راغله خو دوی د دې SMBR د آرډر او د موږ له دونه ټایم د دې دخل رانه کړو لکه نن مازدیګر آرډر وشو او سار دخل ټیک شو هغه خو واټ ایور چې دوی څه کول څه غوښتل هغه ایلیګلي وشو نو بیا موږ SMBR کې داخلي SMBR بیا خپل ټیم جوړ دا سینیر بورډ اف ریونیو ممبر دی نو چې هغوی راغلل هغوی خپله تخمینه ولګوله وایي دا کم از کم 3.5 4 کروڑ روپۍ تخمینه پکار هغې کې زما د ورور کور ګیر چاپیره د زمیندارو 4-5 کورونه بیا ریونیو ډپارټمنټ څنګه دا ډیسایډ دا اختیار هم ریونیو ډپارټمنټ سره نشته چې کنسټرکټډ لینډ چې دی په هغې کور دی ګاڼی ده دغه کورونه دي دا به دې نه ډیسایډ کوي خو هغوی لمسم د 50 جرب نه یو لایننګ تو کو او ټوپک مار او یو څه بل هغې نه پس بیا ما سټې آرډرز راواخیستل already ما سره سټې آرډر راغی SMBR نه already ما سره سټې آرډر راغی د سیول کورټ نه دې کې بیا چې کوم سټې آرډر راغی په سټې آرډرز کې به بیا به دوی راتلل وایي دا ځمکه موږ خرڅوو هلکه څنګه خرڅوې سټې آرډر دی پې د پېښور او د چارسدې او مردان دا خلک او پراپرټي ډیلرز دي پې وجنګول هلته به ځم ما ورته لکه موږ په دلته سټې آرډر سړی به پېښ و یاره خانه بس مهرباني چې پې دې کړم لاړم پرون زما دوه ناظران یو زما د رور ناظر چې د چا هغه ځمکه وه او یو زما ناظر په هغوی 3 ورځې مخکې خانمۍ تاڼې اوچت کړي دي او کوم خانمۍ تاڼې اوچت کړي دي او هغوی اوسه پورې جیل دي او فیک کیس یې پې اچولي دي هغه SHO چې کوم و هغه خو هغه هر څه پته وه هغه هغه شپه باندې ټرانسفر شو هغه ته وی کور ته ځي کو لین ته ځي هغه ته لین ته ځم ښځه به بیا ورکړه په ما باندې مې فایه په ما سره 2 کسان نور په هغوی مې فایه نو ما خو دا له BBA وکړه هغوی دواړه ونیول زما خو بچي نشته او ظفرالله خان چې دی نو دی په دې ټول دغه باندې ښه انفلوینشن آی جي سره چې دی هم دی لکه اوس کو یو آی جي یا ریونیو ډپارټمنټ یا دغه دی نو خو چې یو آی جي اوس یا ټلیفونو کې یا یو DIG ټلیفونو کې دغه ته ستا د تحصیلدار ته نو د به څه
یا د کمشنر ته نو دی بسو یا یو داسې بل کس ته یو ایس ایچ او ته وکړي یا د ډي پي او ته وکړي نو دی خو زما خیال دی چیز په رق په مونږ دوی کوشش کوي چې دا پراپرټي چې دی دا په 3% باندې خرڅ کړي او دا زما د لاس نه موزي د هغوی ته خپلې پیسې میلاو شي خو دا سوچ نه کوي چې لکه دا حضور بم څه کوي یا دا څنګه چل نه ایلیګل لګیا دي نه مازغه کار کوي دا هغه بس چې د څه مطلب دی په دې کې یا درې څلور جرګې شوي ټیک شو یو جرګه ما ولیږله هغه سټارټ شوه د 4 کروڑ چې یاره به 4 کروڑ روپۍ به راکړي او تاسو زه هغه جرګه چې په دویم ځل لاړه اګري وه چې موږ به 4 کروڑ درکړو زما د سایډ نه هغوی وی نه 4 کروڑ نه ویره چې 7 کروڑ راکړي نو به ټیک وي بیا هم هغه اولنۍ جرګه هغه د په دریم ځل باندې موږ په 8 کروڑ وته په 8 کروڑ روپۍ وته موږ اګري شو خو دې 10 ته لاړ بیا موږ کینسل موږ دې وکړل او پولیس ډپارټمنټ چې دی اوس دې انوالو شو په دې کې لکه دا کومې اف آی آر چې په موږ وشي په څلور کسه نو هغې کې 3 اول شوي وي نو هغې کې 2 کس اوچت کړي زه ځان مې پاتې کړو چې یاره دوی د به منډه تړله څوک وي هغې کې ما سره یو ډرایور و ډېر تکړه سړی و جمعه خان نوم یې و هغه هم پکې پرون چې موږ کله خپل بیل وکړو او موږ د ډي پي او نه ټایم اخیستی و 2 بجو کوی موږ لاړو هغه سره ډسکشن هم کوو چې یاره پولیس ډپارټمنټ چې دی دا یو سایډډ دی او تاسو مهرباني وکړئ تاسو دا کار مه کوئ چې یاره موږ هیلپ کړئ هغوی وی وبشي خو چې د هغه نه راپاڅېدو نو همدغه جمعه خان زما په جیب کې ناست و او د سره 2 شهادتیانو معصوم خان او ناصر خان او دا خانمۍ تاڼې حدودو کې زما جیب ودرېدلې پولیس والا ودرولې دی خانمۍ تاڼې والا او تمانچه دغه شان لاس کې نیولې وه د قاش نه بار چې راشه ډي سي پي صاحب دې غواړي زما ډرایور ته وویل زما ډرایور یې خېجولی دی او زما د 2 ګاډو چابیانې هغه اوس هم د خانمۍ تاڼې کې پرتې دي چې پرون ما هغه خپل جیب په کومو شرمولو بوتې نو زما دا ډرایور یې اوچت کړی دی او دې اغوا کړی دی موږ رالو ډي سي پي ته چې هلکه تا یادوي چې ډي سي پي صاحب دې غواړي هغه راویل وایي زه خو نه یم خبر موږ لاړو خانمۍ تاڼې ته خانمۍ تاڼې کې موږ داسې زموږ دا کزنز دي خدای دې ورسره ښه وکړي ینګسټر دي ډېر ایجوکیټډ دي دې کې موږ سره 3 وکیلان دي بیرټلا والے دي هغوی موجود وو نو موږ په ظفر الله خان باندې اغوا والا پرچه وکړه کوله چې دا پرچه ته ورک دا پرچه ورکه موږ هغه روزنامچه ولیکل دا به اول روزنامچه کېږي وتې ګوره دا پرچه ورکه دا سړی وتې سبا به لاچاره دي سبا به مړي یا به بوډي یا به شلي د دې به څوک جواب ورکوي ښځه دي بچي دي هغې له به څه جواب ورکو دې 4 نه 5 ګنټو پورې موږ په دې تاڼه کې سارا د خپل کزنز د 15 کسانو کزن د دې علاقې خان خوانین خلک موږ ناست وو چې شابه ته دا پرچه ورکه زما په دې سړي دعوه ده ایس ایچ او زرداد صاحب چې و په موږ شوق هغوی شو هغه روزنامچه په یو سپین کاغذ ولیکله او پرچه یې نه کوله بیا ورته موږ وایي چې یار د دې نه موږ له خیر دی یو فوټوکاپي خو راکړه یو تصویر خو به ترې وباسو که چې ما سره 3 وکیلان وو د های کورټ لیول والا نه په موږ شوق هغوی شو خو په اخره کې بیا موږ ته تاسو رایه چې یاره یو ملګري خولې نه و چې لکه میډیا والا ظالمه راولې او دغه کې نو بس خدای دې ورسره خوب د میډیا والا سره نو بیا چې تاسو هغه کوم وخت کې ستاسو هغه ګاډی راغی و هلته ودرېدو په دغه تقریبا چې 100 ګنټې پس دوی موږ ته وي او یاره ورېږه موږ ته معلومات دی سړی پیدا شو دا پولیس کسټډي کې د ایس ایچ او زرداد په ګاډي کې هغه اوچت شوی فیلډر ګاډی دی
او په خانمۍ تاڼې کې په زړې خانمۍ تاڼه کې دا سړی بیا موږ ته وروسته پته ولګېږي چې دې زړې خانمۍ تاڼه کې دغه ځای کې دې پټ کړی هغه غریب لیکلی دی یا والي راوالي هم دی چې تپوس مپوس پې کې کړي سار دې سره زموږ دا فیصله وشو چې تاسو به سار تاڼې ته راځئ سړی به درکوو مونږ ورته ټیک شو سار مونږ تاڼې ته راځو هغه وایي مونږ چالان کړي دی مې ته به اوس پرتوک جوړی نو بس ټیک شو ته ولې جوړ کړه نو هغه بیا مونږ سار په کچرو کې ولیدو او هغه اوس جیل کې دی د دې نه علاوه زه دا ویل غواړم چې ما ته لایف تھریټ دی لایف تھریټ څنګه دی یا به ما باندې پولیس وردی کې ډز کړي یا د اف سی وردی او یا به په جیل کې پویزنس کی خو ما ته څه نقصان راورسېد د دې به ظفر الله خان ولد کرامت الله خان عمرزی دې به د دې ذمهواري او جوابداري چیف جسټس پېښور هائی کورټ پرایم منسٹر آف پاکستان او چیف منسٹر آف KPK د دوی نه موږ دا مطالبه کوو چې د دې دا کیس لا ما چې اوسه پورې شوي چې فیملی کورټ ریونیو کورټ او دا پولیس چې دا دریم دغه دا میسیج ورکوم چې دا پولیس موږ سره څه کوي نو د دې د مخنیوي وشي د دې د تپوس وشي او د دې د ایز پر لا چې صحیح زه د قانون نه شاته کېږم خو په لا باندې به مې ویل نو دا دې قانون موږ احترام کوو ګینې کو پسې ولیکي نو بیا دې ما ته وایي ته پسې ولیکي او که بس پسې ولیکي بیا موږ په جرګو په دغه کوو Thank you, sir. ٹھیک شو جی Thank you. اوکے